أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. سورة الأعراف 94 نمبر آیت. دې 94 آیت نواخله تقریبا 9 آیتونو په دې مخکینی واقعاتو باندې تفسیر ذکر کیږي او د هر د پنځو واقعات چې مخکې ذکر شو دا هغه چې کومې فائدې وي نو هغه پکې بیانېږي. دا مثلا مخکې درې شوې ده چې قرآن د مخکینی قومونو تاریخ نقل کړی دی، دا هغوی واقعات نقل کړل د پاره د عبرت چې د انسانانو د عروج او د زوال پوره اسباب پکې معلوم شي. خو قرآني تاریخ د عامو تاریخونو نه ډېر زیات بدلی. د قرآن تاریخ چې کوم دی نو اولنۍ حکمت د قرآن دا چې قرآن تفسیري واقعه نه ذکر کوي، د اول نه اخره پورې تفسیري واقعه نه ذکر کوي، بلکې مختصر چې څومره مضمون ته ضرورت یې هغه راواخلي. دویمه دا ده چې په قرآني تاریخ کې ترتیب نه وي، بس کله د یو حصه راوالي کړی دی، بل راوالي کله وړاندنۍ سره راوالي کړی دی، وروستانۍ راوالي، صرف هغه ته راخلي چې کوم مقصودي مضمون یې هغه ته راوالي، نور تفسیري واقعه پرېږدي. او بیا د واقع د بیانېدلو نه وروسته د هغې چې کوم حکمتونه دي، کوم فایدې او مقاصد د واقع چې دي هغه بیانېږي. بیا نو د دې څخه نه مخکې 15 واقعات ذکر شو. د دې 15 واقعاتو نه وروسته په دې 94 نمبر آیت نه راواخله تر 9 آیتونو پورې به په دغه تیرو واقعاتو باندې تفسیر ذکر کیږي. د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي په هغې باندې به بحث کیږي. او د هغې نه وروسته بیا 6 نمبر واقعه د موسی علیه السلام ذکر کیږي. په دې ځکه کې وما ارسلنا فی قريه من نبی، په دې ځکه کې په دې آیات کې الله تعالی دا مسله ذکر کوي چې الله تعالی کله یو امت یو قوم هغه باندې امتحان راولي، نو امتحان په دوه طریقو باندې راولي. اول دوی د پاره داعیان دعوت والا خلق ولېږي، داسې خلق ورته ولېږي چې هغه دین او د شریعت پوره مسله دي ته بیان کړي. سو پورې د دین آسماني دین او شریعت پوره رسیدلې نه الله تعالی په عذاب نه راولي. یو مسله خدای چې کله د خلکو د آسماني دین او شریعت پوره ورسېد او د خلکو ونه مانو، نو په دې مرحله کې نظام د سې چې الله تعالی په دې باندې سختی راولي. سختی چې کوم دانو دا بأسا چې کوم دی، بأسا وضرا دو الفاظ قرآن ذکر کړی دي. بأسا چې کوم دی دا تنګستیا ته ویل کېږي، مالی بحران ته ویل کېږي. د دې خلکو معیشت خراب شي، اقتصادیات کمزوري شي او غربت طرف ته مخ شي. دویم تکلیف دوی باندې الله تعالی دا راولي چې جسمانی تکلیف کې اخته کی، لکه ذهني ټینشن، بیماریانی، وبایي مرزونه او جسمانی څومره هغه مرزونه او هغه تکالیف چې کوم جسمانی طور باندې انسان مخصي هغه د ضرر ویل کېږي. نو آسمانی دعوت مسترد کېدل نو ورسته الله تعالی به خلکو باندې سختی راولي، سختی هم مالی بحرانی هم جسمانی مرزونه. بیا الله تعالی یو زمانه د ستیره کې بدی باندې کله چې دا خلکو به تکلیف کې به بیماری کې عام طور د انسان فطرت دسی چې الله ور یادېږي. نو که الله ور یاد شو توبه وستر د خپل جرائم او د ګناوونو نه او د اسلام او د شریعت د بغاوت نه توبه وستله، نو الله تعالی بیا هغه باندې خپل رحمتونه راکولاو کی. بیا خو که توبه ونه استله نو بیا الله تعالی د دوی حالات بدل کی. څنګه بدل کی؟ حالات دې څه بدل کی چې په ظاهري تور باندې د دوی هغه جسمانی تکلیفونه ختم شي او مالی بحران هم ختم شي، بیرته مالدار هم شي، صحت مند هم شي. خدا په طریقه استدراج باندې الله تعالی دوی اوس په حالت کې بیا چک کوي چې را سخت کړهونه تیر کړه، اوس په حالات بدلومه کده نعمتونو قدر سره پیدا شوی او د کم ذات چې نعمتونو ورکول والا دي هغه ور یاد شوی، نو کې دې شي په طریقه باندې ټیک شي. نو چې کله حالات خشي دوباره مالدار شي او صحت مند شي، نو که توبه وسته د خټک د کوي نه سره نو دوی الفاظ به دسي، د دوی دعوت دسي چې یاره غربت راتلل، بیماریان کړهون راتلل، د دې د انسان د اعمالو سره تعلق نشته، د ایمان او د کفر سره تعلق نشته، بلکې دا زمانی فطرت ته چې گردش کوي نو کله حالات راځي، کله بد حالات راځي، وې دا زمانی د گردش د وجه نشه کیږي. دا اتفاقی حدیث دي، د انسان د اعمالو نتیجه نه ده. دا خبره څوک کی دا مجرمان خلک یو دي. کله چې مجرمان د دې خبر داوا وکړل چې را
د انساني حالات بدلیدل، مالی بحران خکېدل یا خرابېدل، یا جسمانی طور باندې بیماریان ختمېدل یا جوړېدل، دا د انسان د اعمالو نتیجه نه ده، دا د زماني حادثات دسې د اتفاقیات دسې دي چې کله دې دعوې ته راورسېږي دا عقیده د دې عقیدې نشریات شروع کړي، الله تعالی دوی په سنګینو عذابونو کې بیا راونیسي او داسې عذابونو کې راونیسي چې د یخ نه هلاکي. نو الله تعالی دغه نظام د دنیا ذکر کوي، وی وما ارسلنا موږ نه دي لېږلي فی قرية من په هېڅ یو کلي کې من نبي یو پیغمبر لره یو داعي لره چې دغه خلکو ته آسماني دین ورسوي، الا اخذنا مگر دغه خلک موږ نیولي دي، الا اخذنا مگر موږ نیولي دي اهل دغه کلو د نه منلو په صورت کې چې کله ونه مني، بالبأساء په تنګستیا سره، والضراء په تکلیفونو سره، بأسا مالی تکلیف ته ویل کېږي او ضراء جسمانی تکلیف ته ویل کېږي. نو دا کار د دې لپاره کېږي لعلهم يضرعون، دې لپاره د خلک عاجزي وکړي، د غرور او تکبر راکم شي، الله تعالی وریاد شي. خو چې په دې حال باندې سم نشي نو بیا ثم بدلنا بیا موږ بدل کو مکان السیئه بزید بدحالی باندې الحسنه ښه حالت، دغه بد حال چې کوم دی مخکې چې کوم بأسا او ضراء ذکر شوي مالی بحران جسمانی مرضونه هغه ورله بدل کو په ښه حالت باندې، صحتونه ولا ورکو، مالونه ولا ورکو، حتی عفو ته دې حد پورې چې دوی ښه زیات شي، ښه ترقي وکړي. عفو په معنا ترقي او زیاتېدو سره یعنی د دوی مال هم سیوا شي او بیماری او جسمانی کړاوونه نه لري، نو اولاد او نسل هم سیوا شي. نو چې کله دا سیوا شي نو وقالو بیا دوی وایي نور مس شي قد مس آباءنا الضراء والسراء، قد مس یقینا رسیدلی وو آباءنا الضراء زمونږ مشرانو ته تکلیفونه، والسراء خوشحالیانې. یعنی د دې جملې مطلب دا دی، دا اصل کې د دعوه ذکر کېږي، دعوه ردی دا شوله چې ګوره موږ باندې چې کومې بیماری او کم کړاوونه رالو، مالی تکلیف او جسمانی تکلیف، نو دا د اسلامي دین او د اسلامي نظام د مسترد کولو په مقابل کې نه، بلکې دا دنیا نظام د سیده جدي کېږي، اتفاقي تور کېږي. ځکه چې موږ خو دین مسترد کو، نو زموږ پلارانو نیکونو باندې هم داسې حالات راغلي چې کله به غریبانو، کله به مالدارو، کله به بیمارانو، کله به روغو، نو معلومیږي دا چې د زمانې ګردش دا اتفاقیات شو او د انسان اعمالو له اعتبار وای نشته. دا دعوه د خبره ده. دا مس آباؤنا الضراء والسراء اصل کې دوی یو ناجایز دعوی ته اشاره ده چې د انسانانو حال بد حال د اعمالو نتیجه نه ده. اوس هم خلک وایي چې یاره که فرض کړه د ګناهونو اثر وي نو یورپ په داسې رسې شوی ته خلک منظم نه کوي، داسې کوي کافران، یا د روس حواله ورکړي، د بل ځای کې حواله ورکړي، کوم چې سیکو در خلک دي هغوی عقیده دا ده د انسان اعمالو لره هېڅ اعتبار نشته. الله تعالی وایي کله چې داسې خبرې وکړي دا خلک فاخذناهم موږ یې ونیسو بغتة ناصب نیولو معنا دا ده چې داسې عذاب پې شروع شي، دوی مخکې عذاب اطلاع ورته نه وي. اگر چې د پیغمبرانو د انبیاو په ذریعه باندې دوی ته اطلاع وي چې د اعمالو د ګناهونو په وجه باندې عذاب راځي، خو هغه خبرې خو دوی مسترد کړې وي، دوی نه منلې او دوی نه یقینېدلې، نو دوی خیال دا و چې عذاب اړوله راځي نه، بس عذاب ناڅاپه راشي. نو الله موږ یې ونیسو بغتة ناڅاپه وهم لا یشعرون، او دوی خبر هم نه وي، دوی پوهېږي هم نه چې عذاب راتلو والا دی. نو دا یو مسله شوه. ولو ان اهل القرى او که چېرته د کلو والا خلک آمنو ایمان راوړی وي، واتقوا پرهېزګاره شوي وي، لفتحنا علیهم نو موږ به کولا کړي په دې باندې برکات من السماء، برکتونه ترابه د اسمان. اوس دا مسله تفصیلي ذکر کوي چې د ایمان او د عمل په وجه باندې آسماني برکتونه راکولاویږي، بیا بیماریان هم نه او بیا مالی تکلیفونه هم نه. نو دغه مسله الله تعالی واضح کوي. نو ولو ان اهل القرى او کچرته کې د کلو والا خلک آمنو ایمان راوړی وي، واتقوا پرهېزګاره شوي وي، شرک او د ګناهونو نه ځان ساتلی، لفتحنا نو موږ به کولاو کړي وي علیهم په دې باندې برکات من السماء، برکتونه طرفه د اسمان، والارض د ځمکې نه. برکت خپله معنا دا ده چې یو داسې شی چې هغه یې لږ او کار پرې ډېر وشي، دې ته برکت ویلی کېږي. لکه د انسان یو څیز په پیدا کړی او ډېره زمانه به استعمالوي او به ضایع کېږي هم نه او کار هم صحیح ورکوي، دا برکت دی. او دا یو څیز واخېسته خو تا چې راوړه اړو کار یې ونه کړېسته ضایع شو، دا اوس برکت نه دی، د هغې مقابل شی شو. د برکت دوه درې قسمونه دي. یو قسم یې دا ده چې دا شی په حقیقت کې ډېر شي،
ته چې ګورې نو هغه وزن یې ډېر دی، جسم یې غټ ښکارېږي. یو برکت دا دی. یو دا دی چې په ښکاره معنی د ظاهري طور چې ته ګورې په دې کې څه غټوالی ډېروالی وزن دی نه معلومیږي، خو کار تعالی دومره کوي چې د ډېرو شیزونو نام ډېر زیات کار کوي. لکه نبی علیه السلام هغه واقعه چې کم کې په یو کوزه کې اوبه راواغېستلې او په غونډې قافلې والا باندې وڅکلې بیا هم ترې پاتې شولې. اوس دغلته کې د اوبو اصلي جسمیت او دغه د وزن او د حجم کې څه فرق نه راغلی، همدغه یو کوزه او دغه اوبه وي. خو د دې په کار کې برکت راغلی و چې دومره غټ کار یې وکړ چې دومره کار په یو لوی کوی باندې ایله کېده، په یو لوی حوض باندې به ایله کېده چې غونډې قافلې ته اوبه ورسولې. او کله به داسې شي چې باقاعده جسم کې هم معلومیږي، د حجم او د وزن نه معلومیږي دا شی ډېر دی. لکه مثال په طور معنی د چا یو زمینداره د باړی ده، یو کال معنی چې کم دی نو یو شان فصل وکړه، بل کال معنی دومره ډېر وکړه چې ته ښکاره پوهېږي چې دومره منه سیوا شو. دا ښکاره برکت دی. د اسمانونو برکت دا ده چې ټیم په ټیم باندې داسې بارانونه ورېدل چې هغه ټیک ټاک فصلونه رازرغونوي، دغه فصلونو کې مرضونه نه خرابېږي نه ضایع کېږي نه، د اسماني برکت شو. او د ځمکې برکت دا ده چې ټیک ټاک فصلونه رازرغون کړي، تخمونه ضایع نه کړي او څیز پکې خراب نه شي، کم نه ښه پوره وي، د ځمکې برکت. نو دغه ځمکې د اسمانونو برکت د څه شي سره تړلی شوی دی؟ د ایمان او تقوا سره تړلی شوی دی. چې کله ایمان او تقوا په خلکو کې وي نو اسماني او زمیني دواړه برکتونه به کولاویږي، او چې خلکو کې ایمان نه وي نو زمیني او اسماني دواړه برکتونه به دوی باندې بندېږي. بیا ایمان چې کوم دی نو ایمان خلکو تقسیم کړی دی. خلکو خیال دا چا خیال دا چې کنه صرف ګیره پرې دی بس مؤمن یې ته ورسېږي، او دا چا خیال دا چې بس یو حج وکړه بیا مزې کوه ته به خلی شوی سړی به تاسې نشته. ځینې خلکو خیال دا چې نختره مونځ د جمعې مونځ کوه بس کافي کېږي، نور ضرورت نشته دی. ځینې خلک مونځ کوي 5 وخته خو نور احکامو خیال نه ساتي. او بیا خاص کر زمونږ د پاکستان، بنگلاديش او د هندوستان علاقې خلک اکثری مسلمانان کافران نه، اگر اسلامي حاکمیت هم قائل نه دي، اکثری د سید قائل نه دي. اگر چې قرآن وای منم حدیث منم مسلمان یم، خو د قرآن حکمرانی نو وای دا داسې ته جوړل دا کله داسې وای د دې زمانه سره پیټ نه دی، او کله داسې وای موږ ټینګېدی نشو. د دې به څه جواب وکړو؟ اسلامي نظام ته موږ ټینګېدی نشو. او کله داسې وای چې یاره که اسلامي نظام موږ نافذ کړو دنیا کې به موږ چلیږو نو ته یورپ سره هم تعلق خراب شو، د پلان کې ځای خراب شو، خلک به څه وای چې اسلامي نظام یې نافذ. او کله داسې وای چې یاره موجوده پالیسیان چې کوم دي خارجه پالیسیان د داسې پالیسۍ دي مجبوران چې په هغې کې اسلامي نظام سره سمون نه خوري، یا لکه زمونږ نظام چې زیات په سود باندې چلیږي، که موږ اسلامي نظام نافذ کړو سود به څه کوي؟ دا غزنانه چې کورونه وتلي د ملازمتونه کوي، ناجایز ملازمتونه، دا به څه کوي؟ نو په دې وجه باندې د پاکستان او هندوستان د بنگلاديش اکثري مسلمانانو عقیده دا د اسلامي حاکمیت دا ټیک نه دی، د قابل عمل نه دی، دا په قرآن هم اعتراض دی، دا په نبی علیه السلام هم اعتراض دی، او د خپل مسلمانانو بیرته اعتراض دی، سوچه اعتراض دی. او د کلک اعتراض کول اسلام د دومره لوی حصے نه منکرېدل دا خو سبل شانته کی خبره ده. د افغانستان اکثری خلک د حاکمیت قائل دي، حاکمیت مني. نو بده وجه باندې کوم ځګنو کې خلک د حاکمیت قائل دي، اته کې اسلامي نظام آثار موجود، او کوم ځګنو کې خلک قائل نه دي نو هغه بس ناشنا الفاظ دي چې هغه سره اوس د ټیم کې ویل نه شي. نو الله تعالی دلته یو قاعده کلیه ذکر کړل چې دا زمکه و اسمانونو برکتونه دا د ایمان او تقوا سره تړلې شوی دي. ولكن كذبوا، لیکن د خلکو نسبت د دروغ او چا دغه مکه چې 15 واقعیت ذکر شو دغه خلکو فاخذناهم من ول بما كانوا يكسبون، بسبب د هغه کارونو چې دوی کړی دي. کوم کارونه چې کړی دي هغه په وجه باندې من ول او واقعیت تثبیت د 15 وانه واقعیت تاسو واورئ.